علیه السلام بزر سړی راغلی واده یې نو کړی. ډېر خلک داسې دي 100 ځله مې راته ویلي خو تاسې نه منئ چې ځای موږ د خبرې وکړو نو بیا موږ نه کمیس وباسئ. نظام الدین اولیاء رحم الله چې کله خلیفه شو، خلیفه موږ مازون ته وي، مازون موږ دی ته وي چې پیر صاحب ته اجازت وکړي. نه بابا فرید صاحب ته وایي ډېر لوی ولی الله حضرت بابا فرید گنج شکر صاحب که منې وی منې ګیري مال یې نوم هم خوند راکړي. وروره تاسو خپله خوښه راغلی مال یې نوم هم خوند راکړي، نوم یې خوند راکړي. حضرت بهاءالدین نقشبند صاحب نوم خوند راکړي، د حضرت بابا فرید صاحب نوم خوند راکړي، د شیخ عبدالقادر جیلانی صاحب نوم خوند راکړي، د حضرت ابوالحسن شاذلی صاحب نوم خوند راکړي. دې ته زه په خپل اصطلاح کې اقطاب اربعه ویم او د دوی نه چې څونه فیض الحمدلله ما ته را روان دي. تاسو چې دلته راځئ هسې نه راځئ، دا دغه د فیض برکت راغلی چې تاسو هره جمعه راشئ، زم چارج کوم تاسو په ځان پوهېږئ نه سم کوم. خدای وګور زه چې ناست یم زه تاسو ته توجه کوم چې تاسو ما په اپینو عادت کړي یې، تاسو په څه مې عادت کړي یې وایه که نه دا نیکۍ په اپي مو که نه هغه به چوداره پسې ونه وایه ما د نیکۍ په اپي مو عادت کړي یې. ویې لکه د مفتي صاحب د لنګر چای چې د یو ځل اوس کله نو بیا به ورځې. تاسو ته ما داسې د دې اقطاب او اربعو توجهات زه کوم چې هر هفته زه تاسو چارج کوم. نو چې تاسو چارج شئ نو قلب هم جمدی وي، نو چې جمدی وي نو دماغ هم سټي، او چې بلې جمعې له نه راځئ نو بیا دماغ خراب راغلي. ګورئ ښه ما تاسو د نیکۍ په اپي مو په توجهاتو عادت کړي. دا توجهات د چا دي؟ دا د اقطاب اربعو. دا یاد سات څوک اقطاب اربعه چې د دې خانقاه باندې خصوصي نظر او فیوزات دي. خواجه بهاءالدین نقشبند، حضرت بابا فرید صاحب، حضرت عبدالقادر جیلانی او لوی ولی الله د تکوین او د تصرف بنیادی نکته حضرت ابوالحسن الشاذلی. یاد ساتئ نه پوهېږئ په دې قصو خبره تاسو ته نوره نشم کولی. خبره مې څه کوله حضرت بابا فرید صاحب نظام الدین اولیاء صاحب له خلافت ورکو. وی خلافت تر کوم خو پرتوګ دی وتړه چې پرتوګ دی وتړه چې بیا په جنت کې حورو ته کولو کې ګورې دی نه مخکې کولو نه کې پوهېږې. یعنې د جما دپاره د کوروالي دپاره او داس ماته نه یاد د کوروالي دپاره چې جنت کې څه کې کولو کې حورو ته هغه گفتونه خو د صاحبانو گفتونه نو او لا د صاحبانو گفتونه. حضرت نظام الدین اولیاء صاحب واده نو کړی، انځري صاحب واده نو کړی، امام نووي واده نو کړی، ابن تیمیه واده نو کړی. ماله چې شروع شو نو دنیا خلک راغلي دي. نو حضرت یحیی علیه السلام هم واده نو کړی. یو غر کې به ناست یو ډمه پې میانه شوه او خدای دې د ښځو نه په امان کې وساته. خدای زه یې ډېر تنګ کړی. شکر دې زه وایم چې زما د ښځو نه داسې نفرت دی که نه. ډاکټر صاحب که مې درته ووایي که نه خدا بېوقوفه زامنې راغلي دي، ډېر بېوقوفه. خو شکر دی الحمدلله په ما د دوی سحر نه چلېږي. دا الحمدلله دا زه وایم علل اعلان وایم چې په مې نه چل. نو یو جینۍ پې میانه شوه. حکیم صاحب وی پیر صاحب څنګه چل دی؟ وی لو به نه شو. وي نه دا کتې کاتې زه نه کوم. هغې پې تهمت ولګاوه. هغه د باچا سره میلاو شوه. باچا راغی وی د یحیی علیه السلام سر ووښی. د یحیی علیه السلام نه سر پرې کړه. خو چې سر یې پرې کړ نو هغه الهي خلک وو بس د سر وینې بیا نو درېد. دمشق د سر وینې نو درېده، د سر وینه روانه وه، علاقې یې ګیرې کړې. لکه څنګه چې سیلاب راشي علاقه ګیره کې علاقې ګیرې شوې. انبیا موجودو هغه وخت کې څه چل به کېږي؟ او یاره بس چې چا دې سازش کې شرکت کړی دی، سوچ کړی ده ما دې نقطې ته، چا چې دا سازش کړی دی، چا چې راوستلی دی، چا چې سر والی دی، چا شرکت کړی دی، چا یې ننداره کړې ده او څوک پرې راضي دي دا 80,000 کسان دي د دې نه سرونه ووښی چې د دې نه هم سرونه ووښل او دا وینه دې وینې ته پرېوته نو دا وینه به ودرېږي نه. دا ټوله دنیا به د دې وینې نه اوس ډېرې او مقه کاره شو. چا چې راوستی و، چا چې نیولی و، چا چې کتلی و، چا چې وله لاس تړلی و، چا چې وله خپه تړلې وه، څوک پرې چې خوشحالي و د هغه ټولو نه چې سرونه وواله وینه د یحیی علیه السلام کې ورپرېوته نو وینه د یحیی علیه السلام ودرېده. او بس څه به وایم اولیاء را هست قدرت از اله تیر و جستا بازگرداند زرا. دا ای کله ناکلی خو نقطې ته سوچ کوه. څه وایم حکیم صاحب؟ کله ناکله، کله ناکله. ها څه کله ناکله
دا لفظ د کله ناکله مې ولي وي ډېر انبیا دي هغه ووجلی شي زکریا علیه السلام ووجلی شي خو څه نه وایي دا ته مې تاسو ته ویلي یو پیر صاحب یو مرید و باچا ونیول راځي منده باچا چې کله ونیول وایي سر دې کټ کړه بس چې څنګه د پیر صاحب نه سر کټ کړه بس کټ یې کړه مرید نه چې سر کټ کړه وایي لږ صبر وکړه وایي ولې وی لکه چاړه خوراله راکې دغه چاړې ولا ورکنه د ګوتې د سر یې لړکه ځانه چې څنګه د ګوتې سر د ځانه لړکه غوث علي شاه قلندر صاحب تذکرة غوثیه کې لیکلي څنګه چې د ګوتې سر د ځانه لړکه د ټول دربار والا نه د ګوتې سر لړ شو بیا د دې بلې ګوتې سر د ځانه لړکه نو چې د دې بلې ګوتې سر یې لړکه نو د ټول دربار باچا وزیرانو ټولو نه د ګوتې بل سر لړ شو بیا د غوږ راواغسته نو درې غونکې زخمي کړو چې زخمي کړو د ټولو نه د غوږونه زخمي شو دا چاړه والے سر رانه لړکې پیږې چې ما نه لړکې نو ستاسو نه به اول کې لړکې تاسو پیږې نه وایي شاوې نه چاړه والے رانه سر لړکې نو مقصد یې دا و چې ما نه هم سر لړکه خو تاسو نه هم لړکېږي خلک وله راغلي وي خدای دې ښه کړه هغه دی پیرو او تی مرید هغه سر ځان نه لړکه او تا کې دونه وي دا د ده برکت دی خو هغه له الله صبر ورکړی او زه صبرونه مبرونه نشم کولی ګورې زه به برابر کړم